Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The lesson class the biology topic شروع شوی respiratory organs. په respiratory organs کې موږ pharynx پورې رسیدلی وستي بل یو organ نن وایو هغه ته ویل کېږي larynx ورته ویل کېږي. larynx یو cartilaginous tube دی چې کوم د trachea په superior part باندې لګېدلی دی. دا مثال په تور باندې زموږ سره trachea شوه. دا trachea چې کوم دا بره پارت دی دا سپیریئر پارت دی او په سپیریئر پارت کې زموږ سره داسې یو cartilaginous tube دی. this cartilaginous tube is called the larynx ته ویل کېږي. دلته کې وایم د دې سایز راوند اباوټ دی 4 سنټیمیټر د دې ټیوب سایز دی چې کوم دا larynx والا دی. د larynx چې کوم دا ټاپ سرفیس دی دا دی جیسے کہ وہ فلیپ آپ ٹیشو لگیدلی دی هغه ته مونږ وایو ایپیګلاټس ورته ویل کېږي او دا ایپیګلاټس مین فنکشن دا دی چې دا لګېدلی دی د فوډ پایپ په منځ کې او د وایټ پایپ په منځ کې داسې وایو چې کله مونږ خوراک کوو نو بیا د هوا دا نلی بند دی او چې کله مونږ خوراک نه کوو نو بیا داسې کار کېږي چې د فوډ دا نلی بند دی او مونږ په ایزیلی هوا اخیستلی شو مطلب بیا exchange of gases per sound when no epiglottis it is a flap of tissues that lies at the superior opening of the larynx the larynx superior opening دی خوانا مخکې لګېدلی زموږ سره pharynx او موږ وایو دا pharynx combined passageway ده د فوډ دپاره هم او د ایر دپاره هم نو داسې وایم که دلته راسره دا فوډ پایپ شي او دا راسره شي وایند پایپ د که خوراک راځي نو دا ایپیګلاټس دا ځای کور کوي نو خوراک داسې راځي په دې فوډ پایپ باندې نو فوډ پریوینټ کوي چې لنګس ته انټري ونه کړي. بل دلته کې زموږ سره یو دوه فلیپ لایک سټرکچر لګېدلي داسې او دې ته موږ وایو ووکل کارډس. vocal cord these are two fibrous bands inside the larynx. په larynx کې دننه یو فلیپ لایک بینډز دي او دا بینډز څه کار کوي اټ پروډیوسز ساوند پروډیوس کوي نو ځکه دې ته یو بل نوم ویلی کېږي دې ته ساوند باکس هم ویلی کېږي ساوند باکس یا ورته وایس باکس هم ویلی کېږي. ساوند باکس وایلډ باکس ورته هم ویلی کېږي او ان کیس آف برډز دا برډز په کیس کې دې ته بیا ویلی کېږي سینګینګ باکس ورته هم ویلی کېږي. دا خو زموږ سره larynx. نیکسټ زموږ سره راځي ټریکیا. ټریکیا د دې ځای نه شروع کېږي داسې او لاندې راځي د برانکای پورې بیا راځي ټریکیا راځي داسې. ټریکیا یو هالو cartilaginous tube دی which connects the larynx to the bronchi. دا بره larynx دی دا برانکای دی برانکس سنگولر دی نو دا رائٹ برانکس شو دا لیفٹ برانکس شو یو هالو ټیوب دی cartilaginous ټیوب دی جوړ شوی د کارټیلیجز نه دی. دلته کې وایم نو سی شیپ رنګز دی راسه او دا سی شیپ رنګ تقریبا د 16 نه واله ده 20 پورې سی شیپ رنګ دی او دا سی شیپ رنګ دا ټریکیا د کولیپسنګ نه پریوینټ کوي چې دا ټریکیا کولیپس نشي زموږ د دا د سا دا نالی دا وایند پایپ بند شي. سو ټریکیا ته موږ دویم نوم وایو وایند پایپ ورته وایو وایند پایپ یا ټریکیا دواړه یو شی دي. د دې چې کوم لینث دی د 10 نه والا ده 12 سنټیمیټر پورې. نیکسټ راسره راځي برانکای. برانکای د دواړو دپاره راځي یو سنګولر به زه وایم برانکس. برانکای دوی دي یو رایټ برانکس دی بل لیفټ برانکس دی. برانکای وایم چې these are hollow tubes which conducts air into the lungs. لاندې شروع کېږي lungs داسې lungs شروع کېږي او برانکای دا رایټ برانکس دی دا لیفټ برانکس دی. د رایټ برانکس ته که لږ داسې شاید وروسته میګنیفای کومه داسې کې بایفرکیټ شوی دی داسې یو انګل جوړوي. this is called angle of bifurcation. angle of bifurcation او دا برابر ده 70 ډیګري یعنی دا 70 ډیګري انګل جوړوي.
मेन कार دا دی چې دا به ear conduct کوي lungs ته. So these are the main passageways that conducts air to the lungs. lungs ته ear conduct کوي. further بیا موجود دي bronchioles موجود دي د lungs کې، او bronchiole بیا د distribution of air کوي په lungs کې. خو وایم right bronchus wider دی او 2.5 سنټیمیټر دی په سایز کې، په لینث کې دا right bronchus دی داسې د دې سایز دی 2.5 سنټیمیټر، او دا لیفٹ برانکس لګ نیرو دی او د دې دا سایز برابر دی تقریبا د 5 سنټیمیټر. بلې امپورټنت خبره دا ده چې کوم رائټ برانکس دی، رائټ برانکس سموټ سټریټ دی او دا لیفٹ برانکس سټریټ نه دی، لګ داسې په سایډ راغلی دی. نو زیاتر ایر چې دی هغه به رائټ لنګ ته راځي. نو دا وجه ده چې په رائټ لنګ کې اکثر انفیکشن هم سیوا کېږي. یو بل ټاپک پکې وایم هغه ته موږ وایو برانکیولز. برانکیولز څه ته ویل کېږي؟ برانکیولز رایز شوي دي د برانکس نه. نو رائټ برانکس او لیفٹ برانکس بیا فردر ډیوایډ کېږي او برانکیولز جوړوي. برانکیولز. So these are narrow tubes that distribute air in lungs. دا په lungs کې هوا ډسټریبیوټ کوي. مطلب وایم دا را سره ټریکیا شوه، داسې پکې لیفٹ او رائٹ برانکس شو. نو دا فردر بیا داسې برانچ کېږي او داسې سټرکچرز جوړوي. دې ته موږ وایو برانکیولز. چې کومه اولني ایرایز چې هغه ته ویلی کېږي پرایمري برانکیولز. بیا داسې نور هم ایرایز کېږي تی هغه ته ویلی کېږي سیکنډري برانکیولز. بیا ته نور فردر ایرایز کېږي هغه ته ویلی کېږي ټرمینل یا ټرشري برانکیولز، او بیا په اخره کې ریسپایریټري برانکیولز، او بیا موجود یو سټرکچر الویلای. نو دا کوم چې رائټ برانکس دی، رائٹ برانکس نه فردر بیا 3 پرایمری برانکیولز وځي او دا لیفٹ برانکس نه 2 وځي. نو کو ګورم په رائټ لنګ کې زمونږ سره دي 3 لوبس او په لیفٹ لنګ کې را سره دي 2 لوبس. دلته کې 3 لوب دي، دلته کې 2 لوبس دي. These are called the bronchioles. اخرنی سټرکچر پکې وایم دلته کې الویولای، د دې سنګولر دی الویولس، الویولس، alveoli. These are small balloon-like structures, present at the tip of bronchioles. The bronchioles per tip باندې یو small balloon-like structure موجود دي and these balloon-like structure we call the alveoli. So these are the actual site of gaseous exchange. Actual site of gaseous exchange. اصل کې د gases تبادله په الویلای کې کېږي. یو الویلای به داسې وباسم دی، یو الویلای دی، د دې الویلای نه سراؤنډینګ دی بلډ کیپیلریز. بلډ کیپیلریز سراؤنډینګ دا یو بلډ کیپیلریز شو، یو بلډ ویسل شو. اور دې ذکر راغلی اکسیجن، دا اکسیجن کانسنټریشن سیوا دی د هائی کانسنټریشن د وجې نه به دا ډیفیوز شي د لو کانسنټریشن ایریا ته. دلته کې موجود وي ریډ بلډ سیل. دا ریډ بلډ سیل فردر بیا اکسیجن کیری کوي یو ټیشو ته وړي. دلته کې په دې بلډ کې د کاربن ډای اکساید کانسنټریشن سیوا دی او دا ډیفیوز کېږي الویلای ته او بار ته وځي، مطلب دا ایکسټرنل ریسپایریشن دی. ټیک شو؟ دا را سره خبرې وي د الویلای او د ریسپایریټري ارګنز. فردر وایم چې لنګز څه شی دي؟ لنګز څه ته ویل کېږي؟ لنګز یو ډوم شیپ ارګن دی چې په چیسټ کیویټي کې پرتی دي یا په چیسټ باکس کې پرتی دي.
दे तमंगा thoracic cavity हम वैली शू lungs. These are dome shaped organ. That's your dome shaped organ de ita mangwayu lungs or tawayu. It is the located in chest box समोरते वेले की गया औरता chest cavity वेले की lungs are 2 in number. They are 2 in number. नंबर की द्विदी वेट इधर 650 नवाला था 700 ग्राम पूरी वेट दे दी लंग्स द बाहर दसी और फर्दर आता होगा और दी फर्दे तवीली की फ्लूरल मेम्ब्रेन वर्ता वहीले की या वर्ता सिंपली मंगवायु फ्लूरा दलता की द स्पेस थे दे स्पेस तवीले की प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस हम वर्ता वहीले की प्लूरल स्पेस की मौजूद दे फ्लूरल फ्लूइड की मौजूद दे जब कम के लंग्स पासाना मान एक्सपेरिमेंट के दिले शी दीजे के कम स्पेस थे दलता की दासी यो डिफ्रेशन दे और लोकेट दे हर्ट दलता लोकेट दे जड़ा तो द याव लंग और द बल लंग में जो कम स्पेस थे दिस स्पेस तो मंगवायु mediastinum. So mediastinum it is the space between the two lungs we call mediastinum और पादा का mediastinum की मौजूद देरा सारा heart दा खबर याद सातु lungs are spongy in nature. They are spongy in nature. नेचर के दा स्पॉन्ज लाइक दी स्पॉन्ज दी नुजमंग पदे चेस्ट कैविटी की या पदे चेस्ट बॉक्स के दा से पा कंप्रेस पम्प के प्रति दी ठीक शो सो दा लेक्चर हुई अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इंशाल्लाह ताला रवान लेक्चर हुई पा ब्रीथिंग मान दी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग माने शी ब्रीथिंग से इंस्टॉल की इंशाल्लाह आगे बढ़िया नेक्स्ट एक्सप्लोर को थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग.